دنیا یو مصیبت نازل دی او د الله یو غضب او یو قهر نازل شوی دی د الله د خفګان د وجه چې هغې ته زمونږ دا ډاکټران په خپله ژبه کې کورونا وایرس وایي. دا یو خاص قسم جراثیم دی یا څه مهلک د الله مخلوق دی. هغه مهلک د الله مخلوق جراثیم هر څه چې ورته وایي چې هغه په سترګو په نظر نه راځي، په عام مشین هم په نظر نه راځي، او هغه خاص مشینان چې هغه خاصو خلکو سره یي په هغې په نظر راځي یا د علاماتو نه پته لګي چې دا دلته دا جراثیم شته. چین کې او پاکستان کې او یورپي ممالکو کې او په مختلفو ملکونو کې دا شی روان دی او خورېږي، او زمون خلک ورته وبا وایي. وبا او طاعون عربی کې طاعون ورته وایي. بعض علماء یو شی د طاعون او وبا دا نیزه بازی ته ویل کېږي. نیزه بازی کې عموما چې خلک یو بل وینو زخمیان شي، پکې ډېر مړي پکې وشي، کم خلک پکې بچ پاتې کېږي. د غشي په غوزار کې یا د ټوپک او د ګولۍ په غوزار کې خو سړی ځان پټ کړي، د لرې ځای نه ویشتل کوي، ځان بچ کړي، بل خوږ کړي. او نیزه بازي خو یو بل ته مخ په مخ وي، نو هغې کې دنیا خلک په یو ساعت کې زخمیان او مړه شي. نو دې کې ډېر خلک په یو وخت کې په یو زمانه کې مړه شي. د دې وجې نه دې ته عرب طاعون وایي. بعضې علماو لیکلي چې وبا او طاعون یو شی دی. وبا عربي لفظ دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینه شریفې ته راغی نو مدینه منوره کې به خلک ناجوړه کېدل. عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها قول دی وهي اوبأ ارض الله، وهي اوبأ ارض الله، چې مدینه د الله په ځمکو کې ډېره زیاته د بیمارۍ ځمکه وه، خلک به پکې ناجوړه کېدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا دعا وکړه، وی اللهم صححها، اللهم صححها، خدایا دا مدینه منوره جوړه کا. جوړه څه معنا؟ خدایا ته دا وبا لرې کا، د انسان د پاره د روح صحت ځای وګرځوه. دا خو د بیمارۍ ځای دی او د وبا ځای دی، خو د روح صحت ځای الله وګرځوه. نو د شپې نبی علیه السلام مبارک خوب ولید، و یو توره ښځه وه ببرسرې، او د مدینې منورې نه ووته جحفې ته لاړه. نو صحابو د تپوس وکړه د الله رسوله د دې څه تعبیر دی؟ وی دا هغه وبا د مدینې منورې الله پاک د مدینې نه لر کړه. نو بعضې علماو یو شی دی وبا او طاعون، لیکن حافظ ابن قیم رحمت الله علیه لیکلی دی چې نه، طاعون خاص دی، وبا عامه ده. طاعون یو خاص قسم جراثیم دی، یو خاص قسم بیماری ده. پخوا به دا د دانې په شکل کې راوختله، چا په سټ کې د چا په ترخ کې، او ابه خورېده، یا د چیچک په شکل کې. پخوا به دا چیچک او اقې ننکۍ به ورته زموږ د پښتنو وي. موږ ماشومان موږ په خپلو سترګو دا لیدلي دي، اقې ننکۍ به ورته وي. او په دې اوړي کې خام په دې جون جولایي کې به دا شی ډېر زیات و، چیچک به ورته وي. په یو کور کې چې به یو کس ته چیچک ولګېد، بل ته به مو لګېد، بل ته به مو لګېد، بل ته، او د مشرانو ته پتې اقې ننکۍ. د دنیا مړي به کېدل او خلکو به مقبرې ته وړل. ډېره خطرناکه وه. ابه د انسان دا وجود داسې و چې ټول به ننکۍ ننکۍ دانې به شو، کټ کې به غریب نه شو کېناستی دی. ګرمي وه، دا پکي مکي او ایر کنډیشنې خو نه وې. دا مختلف قسم څیزونه دي. نو څوک وایي طاعون یو خاص قسم بیماری ده او وبا عامه ده. په هره طریقه چې داسې یو مسله پیښه شي چې خلک ډېر مري، نو هغې ته وبا وایي. که هغه مرض دی، که جراثیم دی، که بل شی دی، که بل شی دی، که بل شی دی. حافظ ابن قیم دا خبر لیکلی ده. خو زمونږ په عام عرف کې هم ورته طاعون وایي، هم ورته زمونږ پښتانه وبا وایي. یعنې داسې یو تکلیف مرض، داسې یو مصیبت چې د هغې نه ډېر خلک په ډېر لږ وخت کې مړه شي، او دا مرض د یو نه بل ته متعدي شي ولګي، نو هغې ته زمونږ خلک وبا وایي. دا بیماري او دا مرض د خپله د یو نه بل ته بالکل نه لګي. د مرض کې دا طاقت نشته چې د یو نه زه والوزم او بل ته زه ولګم، داسې نشته.
بلکې څنګه ده الله کله کله د یو مریض دا مرض اوچت کی او په بل کې ورواچي بل پې ناجوړه کی کله الله پاک د دې مریض دا مرض اړو بل ته ونه رسوي کله دا جراثیم اوچت کی په لاره کې هلاک کی کله دا جراثیم د ده د وجود نه اوچت شي بل ته ورسیږي لیکن د هغه په وجود کې دومره خپل قوت مدافعت او طاقت وي چې هغه ته هېڅ قسمه نقصان ونه رسوي لا عدوا یعنی دا لازمه نه ده چې خامخا دی یو متعدي بیماری والا مریض یو سړي سره کینی او دی د خامخا لازم 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 دا مرض دی بل ته ولګېږي کله دا مرض په خپله خپې د دې په خپله د ځان د نه دی پیدا کړی دی د خپل وجود خالق نه دی دی دا بیماری په خپله نشي خورولی دا الله کوي ولی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی فر من المجذوم فرارک من الاسد جزامی مرض والا نوی دا سے تخت لکه د زمری نه چې تخته ګوره لګي مرض جزامی مرض والا نه داسې تخته لکه د مریض دغه نه چې تخته د زمری نه چې تخته او یو وخت کې د جزام یو بیماری راغلی و په 1950 کې 1950 کې دا د جزام بیماری راغلی و 1950 کې او په ټوله دنیا کې د هغه 1950 د جزام د بیماری نه ګوره د پیغمبر مبارک په خبر عمل نه شو رسول الله مبارک فرمایي فر من المجذوم د جزامی مرض والا نه تخته دا د اډوکو یو خاص بیماری ده جراثیم دی فرارک من الاسد زمری ده چې تخته داسې ته تخته عمل اونشو په دې حدیث باندې نو 15 لاکھ خلق په هغه مرض کې مړه شو 85 لاکھ 1950 کې دا بیماری راغلی او زیاتره په افریقی ممالکو کې او په یورپین ممالکو کې وه زمونږ په ایشیا کې وه خو کمه وه نو دا نه چې ګنې مرض لګي نه حضور پاک مبارک په خپله دا دی فرمایي فر من خو مطلب د پیغمبر مبارک له عدوا څه دی چې دا مرض د یو نه بل ته الله لګوي دا مرض د یو نه بل ته الله لګوي څنګه څه مطلب شو چې هر کله الله خالق دی او الله لګونکی دی نو دې کې دا مطلب نه دی چې مرض نه لګي ګورئ مرض لګئی خو الله لګئی دې کې دې نقطې ته اشارت ته پلا عدوا کې چې په خپل مرض کې دا طاقت نشته چې بل ته ولګي دا الله دا جراثیم اوچت کېلته ولګي نو رجوع الله ته وکړه بس چاته به رجوع کو الله ته ولې ما تاسو ته دا جراثیم به الله واخلي په دې لاره کې به هلاک شي هغه ته به ورونه رسېږي یا به ورسیږي هغه سړي ته لیکن د هغه د خپل وجود به دومره طاقت او قوت مدافعت چې هغه ته به نقصان ونه رسوي دا چې چا کې پروت دی دا جراثیم اوس هم ډاکټران وایي ډېرو ته تاوان نه رسوي ډېرو ته رسوي ډېرو ته نه رسوي د چا چې د خپل وجود قوت مدافعت مضبوط دی هغه ته تاوان نه رسوي ماشومانو ته وایي تاوان رسوي او 50 سال نه پورته چې کوم بوډاوان دي هغوی ته تاوان رسوي ګوره خپله چې چا کې پروت دی زمارو اوس دا یو مرض دی او یو بیماری ده دا د کوم ځای نه راغلی دی الله ته پته ده چې کوم ځای نه راغلی دی خو حدیث کې داسې راغلی دی وی دا طاعون الله پاک په بني اسرائیلو یو عذاب راوستی ولې پرې راوستی وجه به هم درته اوس ووایم بني اسرائیلو د پیغمبرانو مقابله کړې ده بني اسرائیلو انبیا شهیدان کړي دي بني اسرائیلو د پیغمبرانو د میلمنو بېزتي کړې ده بني اسرائیلو د دنیا پیغمبران رانیولي دي وجلی دي رب العالمین په داسې وبا راوسته د موسی علیه السلام په زمانه کې چې په یو منټ کې 80,000 لاړل ختم شو دا یوازې یو خبره نه مختلف نو نبی علیه السلام فرمایي چې هغه خدای لږه په دې فضا کې پرېښې ده هغه جراثیم خدای په دې فضا کې پرېښې دي او د جراثیمو کې تبدیلی الله بوزي را بوزي کله په یو شکل کې لکه انسان کې تبدیلی راولي یو انسان یو طاقت د بلبل طاقت د بلبل طاقت د یو انسان یو رنګ د بلبل رنګ د بلبل رنګ یو انسان چې دی نو هغه مضبوط پهلوان دی بل کمزور دی یو انسان دی دا ښځه ده دا پکې سړی دی یو انسان دی دا پکې ماشوم دی دا پکې حبشې والا پهلوان دی دا چین والا دی پوټخنی دی دقه رنګ د جراثیمو کې الله خپله تبدیلی راولي کله رب العالمین د خناق په شکل کې راولي کله رب العالمین د شری په شکل کې راولي کله رب العالمین د نمونیا په شکل کې راولي او کله رب العالمین د کورونا وایرس په شکل کې راولي 1345 کې په یورپ کې طاعون راغلی ابل شان 1345 کې هغې ته به بلیک ډیت وی
بلیډ ډیک به ورته وي د هغې نه 15 کروړه خلک مړه شوي وو 5 کروڑ تاریخ لیکي 50 نه والا 70% پورې خلک د هغې د لاسه مړه شوي دي 1896 کې په انډیا کې راغلی و صرف په هندوستان کې هند و پاک دا یو ملک 15 لاک خلک په یو هفته کې دننه مړه شوي دي په 1666 کې په برطانیه کې راغلی دی په برطانیه کې د 1 لکو نه زیات خلک پکې مړه شوي دي په 1918 کې 1913 کې په امریکا یورپ ایشیا او افریقې په دې ممالکو کې راغلی دي او د 50 لاک نه 50 لکو نه زیات خلک یې وژل دي د مارونو کله چې مخلوق د الله نه باغي شي نو بیا الله چوکو چته دا مخلوق په دا سر باندې وي باغیان دي نن خلک تاسو ولیدل ابل او تاسو ته ما 2 جمعې په دې باندې بیان وکړ په 8 مارچ کې چې کومې ښځې راووتې آیا دا د قرآن بغاوت دی که نه دی یو انسان چې د خدای حکم د قرآن د نکاح ته ظلم وای یو انسان چې د الله د قرآن او د پیغمبر د حدیثو حکم پردې ته ظلم وای یو انسان چې حیا ته ظلم وای او وای زه مسلمان یم خو دا ظلم دی آیا دا د شریعت بغاوت دی او که نه دی سینماګانې جوړول او فلمونه جوړول بغاوت دی که نه دی او د ښکلي مبارک پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خاکې جوړول بغاوت دی او که نه دی او د رسول الله مبارک حتی کو بېعزتي کول بغاوت کې راځي که نه راځي بغاوت دی که نه دی او بیا مسلمانو سانو سره په بعضې ملکونو کې ډېر د نومونه ناخلم چې څومره ظلمونه شوي دي او کېږي آیا دا د شریعت د احکاماتو د خدای او د رسول د قانون بغاوت دی که نه دی دا خو یو جلک خدای راولي ټوله دنیا په ټینشن کې اچولی دی نن صدر پاکستان او وزیر اعظم پاکستان او وزیران او غریب او عوام ټول په ټینشن کې پراته دي جوماتونه تاله دي نن ولې تاله دي وایرس را روان دی کورونا را روان دی اها ما مخکې پوه کړی چې مرض د یو نه بل ته لګي خو دا په خپله نه څوک یې لګوي الله لګوي نو خدای ته رجوع که د خدای باندې نو یو رجوع الله ته پکار ده صدقه به ورکوې الصدقة ترد البلا صدقه مصیبت ختمی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې د خدای غضب راشي استغفار به وایو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه قرآن نه ثابت دی چې د خدای غضب ختمیږي په استغفار وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون تر سوچ رسول الله مبارک ته الله فرمایي ته په دې ځمکه موجود یې د خدای عذاب به نه راځي او چې ته کله لاړې نو بیا که دوی استغفار وي خو عذاب به نه راځي او که دوی کله استغفار بند کړه بیا به زما عذاب راځي استغفار وایي بیا مدا شو نور وظایف هم پکې شته د مصیبت دپاره لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین هم ویلی شي اخو ډېر د قرآن شریف په یاد دی خو راغلی عذاب پې خدای ختمی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا هم وایه ښه خبره ده حسبنا الله ونعم الوکیل دا هم وایه ولې دا هم ښه دم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دجال به راځي دنیا به ګمراهی کوي دجال به راشي پیسې به خلکو له ورکوي که دنیا خلکو له پیسې به ورکوي دولت به ورکوي دا ټول خلک به ورپسې چې څوک یې ونه مني هغه نه به پیسه ختمه شي لاړه به شي اوږې به پاتې شي د الله رسوله مونږ به اوږې شو که هغه وخت کې یو څه به یو النبي علیه السلام څه فرمایي وایي چې څوک اوږې شي دجال ته هر څه یوسي دی دی وایي سبحان الله په سبحان الله به الله مړی سبحان الله دی ګوره تسبیح شو سبحان الله د ده لوږه به نه راځي په سبحان الله به دی مړي دا وایه تاسو نو ګوره دجال چې راشي دنیا به ګمراه کی وی الله رسول په څه به بچ کېږي دا خلک وی دی دی وایي چې حسبي الله ونعم الوکیل یا حسبنا الله الله موږ له کافي دی ونعم الوکیل الله زمون کارساز دی د خدای پاک نه کار سمون کې بل ذات نشته دی دا وایه نو یو صدقه شوه استغفار تسبیح حسبنا الله ونعم الوکیل دا وایه دا دم شو دم او دریم درته څه ویم دریم الله ته وجاړئ دعا وغواړئ وجاړئ خدای پاک جومات ته وځئ
او په شریکه الله تعالی سوچت کې ګورې زما رونو دومره وړه خبره هم نه ده موږ خو په لومبي وخت کې وړه اغوښتې وه لیکن دا شعر ورو په تیزۍ روان شو خو ایمان به مو دی چې خورونکې الله او درونکې الله احتیاطي تدابیر به کوو زموږ حکومت هم دا وایي چې احتیاطي تدابیر وکړي ښه خبره ده پرهیز سنت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احد کې 2 زغرې چولې احتیاط په غزوه خندق کې په فتح مکې کې هیلمټ په سر کړی او پرهیز ثابت هم دی ډېر په ثابت دی احتیاط وکړو بالکل چې تاسو ته ډاکټر کم احتیاطي تدابیر ښیي نو د هغې عمل وکړئ ښه خبره ده خو یو خبره به ذهن کې اچو لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق چې کم ځای د خدای نافرمانی راځي بیا به د مخلوق تابعداري نه کوو یو انسان بیمار دی ورته پته را چې د ما دا بیماري که زه ټوخې انټوشې وکړم نو بل ته رسېږي نه دی راځي هغه له رخصت دی اجازت دی واره په یو غذا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود دی صحابه سره دي او کافرو نه یاره وه یاره سک چې کافر مخامخ رالل ډېر خلک وایي جي د مرض د خورېدو خدشه ده نو جومات ته مه راځئ د مرض د خورېدو څه ده خدشه ده مه راځه ما درته وختي وي چې مرض څوک خوري نو چې ته خدای ته رجوع وکړې او خدای ته شا کړې نو ښه به کور ته به یې درپسې دردن او چې خدای ته دې رجوع کړه نو خورونکې خو الله دې توبه یې ورته وویسته راغلی به دنه خدای ختم کړي د یونس علیه السلام راغلی تکلیف رب العالمین ختم کړ ایوب علیه السلام راغلی بیماری خدای پاک ختمه کړه بیماری کې پروت و چې کله الله پاک ته رجوع وکړله نو رب العالمین ته بیماری ختمه کړه نو ایمان مضبوط کې محکم کې سړیه تاسو کوئ حاصل د خبرې رونو دا دی چې الله ته به رجوع کوو منځ به ځو خپل منځ به کوو الله ته به لاس اوچتو چې رب العالمین نو نبی علیه السلام مبارک ته مخامخ دشمن ولاړ دی قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ چې ته په دې قوم کې موجود حضور پاک ته الله فرمایي او د خلکو ته منځ کې نو څه چل دی وکړي فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ ګوره جمع دونه قیمتي ده دشمن ولاړ دی حضور پاک نیم قوم دشمن ته مخامخ ودرو وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وسلې والے نیم قوم چې دی هغه پیغمبر علیه السلام سره ودرېده نیم دشمن ته ودرېد نیم نبی علیه السلام سره ودرېده چې د نیمو د پیغمبر علیه السلام سره یو رکعت وکړو د نیمو او حضور پاک 2 رکعت ته پاسېده وکې د دې مسلې ته د صلات خوف وایي چې حضور پاک 2 رکعت ته پاسېده نو دا نیم لاړل دشمن ته ودرېده اوس په منځ کې روان دي د اجازت دی هغه ډله راله نبی علیہ السلام پسې ودرېدله نو رسول الله مبارک خپل 2 رکعت وکړه دې ډلې ته د دې لومبې رکعت شو دوی خو یو وکړه لومبې او د پیغمبر علیه السلام 2 شو حضور پاک سلام وګرځه اوس دا ډله به ځان له خپل منځ پوره کړي هغه ډله به راشي هغې به ځان له خپل منځ پوره کړي یعنې په دې طریقې جمع وکړه خو جمع یې پرې نه ښوده دشمن ته وایي خدشه ده د بیمارۍ هغه یقیني دشمن مخامخ ولاړ دی او بیا به رسول الله مبارک جمع پرې نه ښوده نیم قوم ځان پسې ودرون مې دشمن ته مخامخ ودرو خیر دی جمع کې لاړ راشه پروا نشته خو چې جمع در نه پاتې نه شي موږ به د خدای قهر له دعوت نه ورکوو موږ به د خدای غضب له دعوت نه ورکوو الله په احکاماتو نه منلو کې د خدای غضب راوچتېږي د خدای قهر راوچتېږي الله ته به ژړا کوو صدقه به ورکوو تسبیحات به وایو د جمع مونځ به کوو او د الله نه به سوال کوو چې خدای دا بیماری راوستونکی دی او لرې کوونکی دی او خدای د مسلمان نه دا بیماری لرې کې او په دغه ظالمانو بدبختو کافرې ورواچې چې کم کافر د مسلمان خلاف لګیا دي سازشونه ایمان به دا سات باقي چې کم انسان په دې بیماری کې مړ شو د هغه څه حکم دی لکه یو 2 وروڼه پکې غریبانان وفات شو په پاکستان کې په نورو ملکونو کې چې کم مسلمانان بل دي ګورې کافر نه چې کم مسلمانان نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی الطاعون شهادت کل مسلم طاعون بیماری وبا د مسلمان د پار شهادت دی چې کم پکې مړ شو شهید دی د خدای په دا کم مرګري چې منګا درګه کې غریب بلود وفات شو وګوره څونه برکتي انسانو دا عمرې نه راغی
ګوره عمرې نه راغی ګناه ورته خدای هلته معاف کړه او چې راغی نو خاوره د دې ځای وه په دې بیمارۍ کې غریب لاړ وفات شو نو دا زنم حضور پاک فرمایي چې طاعون شهادت کل مسلمین د هر مسلمان د پاره شهادت دی او د خدای غضب راځي د ګناه د وجې نه موږ به استغفار وایو الله به خوشحاله شي د ګناه نه به معافي غواړو توبه به وباسو نو خدای پاک د کوټې ګوټ تم دا شی در رسول شي هغه ځای نه به خدای اوچت کړي د هغه مریض نه او د کوټې په ګوټ کې به او دا لومبې چا راوسته اوښانو متعلق نبی علیه السلام مبارک دی او صحابي وي خشته اوښانې مزیدار او چې بل اوښ ورسره خارښتي او ځای شي په ټولو خارښ ولګېږي الله د دې یو نه بل ته راولي رسول الله مبارک وفرمایل لومبي ته چا راوستی دی فمن اعد الاوله دی لومبي ته چا راوسته الله نو چې کم ذات لومبي ته الله راوست هغه ذات د دویم دریم څلورم پنځم تام لګولی شي نو ګوره بیماری راوستونکې او بیماری ختمونکې او لرې کوونکې څوک شو رب العالمین دی دا خو چې پخوا قومونو به معمولي غوندې غلطي وکړه د الله د طرف نه پې غضب راغی په لکونو زرګونو به مړه شو دا خو د رسول الله مبارک برکت دی چې موږ ته خدای پاک صبر کوي خو جټکې راکړې ګورې یو ځل یې د زلزلې جټکه درله درکړه بل ځل یې د سیلاب جټکه درکړه لګیا دی خلک صاحبه د نافرمانه خلک دی خو چې معمولي غوندې یو له 100 روپۍ چاله راغلي دي قسم په خدای په ګیرو پسې خلک لګیا دی خبرې کوي په پټکو پسې خلک لګیا دی خبرې کوي په مدرسو پسې خلک لګیا دی خبرې کوي په قرآن پسې خلک لګیا دی خبرې کوي په پیغمبر په حدیثو پورې خلک لګیا دی نخرې کوي د مستۍ خلک په مخه کړی دی خدای ته به موږ رجوع کوو ښه چې کله نور تندر نیولی دی رسول الله مبارک راوتلی ځان سره صحابه وار ریستی دي او مونځ یې کړی دی چې کلم باران بند شوی دی رسول الله مبارک د کلي نه بهر اوتی دی او ځان سره صحابه بوتلی دي او ګړګړا کر په جړاګانو کې رب العالمین ته سوالونه کړي او دعاګانې کړي دي خدای پاک باران بند کړی دی نو ایمان به مضبوط محکم ساتو یره به نه کوو یره به بالکل نه کوو دا به ایمانی چې چاله کم وخت مقرر دی او کم سبب مقرر دی نه ته هغه بدلیدي شي او نه ته هغه تلی شي په کوم ټیم چې انسان له مرګ مقرر دی په هغه ټیم به خامخا مري که وبا ده او که بل ده او که بل ده ایمان دغه ساتئ مضبوط شي د حوصله شکنۍ سره ګورئ د انسان د وجود خپل مدافعات قوت مدافعات هم کمیږي چې څومره انسان وایي چې بس مړ شوم او بس لاړم دنه او ورلم پې ته ګوره مازدیګر به خپې ګرېته کړي هسې بې سبه مړي نو حوصله شکني به نه کوې مضبوطه قوت په پیسپا کوي ایمان به دا لرئ چې دا مرض خدای لګوي لرکوي یې خدای پاک چې وخت مې مقرري مړم به پې که مقرر ني نه به مرم احتیاطي تدابیر او اسباب هغه زمونږ په لاس کې دي مونږ به خامخا اوس یو سړی وایي مړه زهر دی وخوره چې په خدای بروسه کوه داسې خو به نه کړې کنه تاله خدای پاک دماغ درکړي خدای پاک اسباب درکړي کوټې نه ټوپ کړه مړه کوم مقرري خو مړ به شي او کني نه خامخا دې مقرره ده ولې کوټې نه ټوپ کوې نو اسباب تاله خدای درکړي دي نو د خپلو اسبابو په تناظر کې به ته خپل احتیاط کې پرهیز به کې ډاکټر یا سرکار چې درته څه وایي هغې به عمل کوو که خیر انشاءالله جومات به نه پرېږدو انشاءالله العزیز پر رب ته به راځو رجوع به کوو جړا به کوو استغفار تسبیحات او خیراتونه به کوو او الله نه به سوال وکړو نو زما محترمو کم احتیاطاتي تعبیر چې مونږ ته دې وخت کې حکومت وقت وایي یا مونږ ته ډاکټران صاحبان وایي نو پکار ده چې مونږ په هغې احتیاطي تدابیرو باندې عمل وکړو او مونږه هغې کې لکه دی وایي چې چاته بخار وي چاته ټوخي وي یا بوډاګان خلک وي چې هغه د هغوی د پړپوس د دمي بیماري ده هغه د جومات ته نه راځي خیر دی د جومات ته د بعضې کسانو د نه راتلو د عذر د وجې نه مونږ ته اجازت شته دی جماعت بندول نه دي پکار چې مکمل د سړی جومات بند کړي او جمع د ختم شي نه الله ته رجوع پکار ده جوماتونه کولو ساتل پکار دي جماعت قائمول پکار دي جمعې مونځ کولو ساتل پکار دي چې خلک الله ته وجاړي ور د بیماری د ختمېدو دپاره طریقه څه ده بیماري الله راولي چې موږ رب العالمین ته رجوع وکړو الله ته وجاړو او الله ته زاري وکړو نو هغې دپاره د جړا د قبلېدو ځای د دعا د قبلېدو ځای نه او دا اجتماعي دعا د قبلېدو صورتونه بندول قطعا نه دي پکار جومات ته تلل پکار دي جمعې مونځ هم پکار دی کوشش پکار دی چې کم اجتماعات دي چې هغه کم نه کم شي
چې د خلقو د یو ځای کېدو اجتماعات دي کم نه کم شي، څومره پورې چې کمیدي شي بهتره ده. کوشش دې وکړي چې اسیم سنت او نفل په کور کې مسنون دي. نبی علیہ السلام فرمایي نو د سنت او د عمل په بنیاد دې دا کار وشي. د سنت او د عمل چې زه به سنت او نفل یا اودس په کور وکړم، صرف فرض او جمعات ته به لاړ شم، دوریانیه دې لږه کمه شي، دا بهتر شی دی. یا چې کم د پیپړو بیماران دي هغه دې نه راځي، یا چاته ټوخی دی زکام دی ادې نه راځي. نو دا نه چې ګنې دنه به دا بیماري ولګوي، لګونکي الله دې که د خدای خوښه شي هر دی نه لګوري شي چې خوښه نشي لګېدی. خو دا هغه زمونږ احتیاطي تدابیر دي. لاسونه وینځل پکار دي. عزم صفایي نبی علیہ السلام فرمایي د ایمان نیمه ده، طهور شطر الایمان. نو صفایي ښه شی دی. بله دا خبره ده چې هر مانځه دپاره مستقل اودس کول مستحب دي، فایده پکې ډېره ده. نو بهتره دا ده چې مونږ که اودس ویو کني چې 15 وخته خپل اودس کو، لاس وینځو، مسواک مګو. ګوره نبی علیہ السلام فرمایي چې مسواک زیات استعمال وکړي. زمونږ فقهاو لیکلي دي چې یو څو ځایونو کې مسواک مستحب دی. یو چې سړی د خوب نه پاسي، ګوره بهترینه موقع ده که نه، نمبر 1. دویم چې د قرآن شریف تلاوت ته کینی. دریم چې کوم وخت اودس کوي. څلورم چې مونځ ته ودرېږي. پنځم چې کوم وخت کې وده کېږي د خوب نه پاسې. ګوره دې ټولو ځایونو کې مسواک لږ زیات کړئ. مسواک سره که ټوټ برش مي، ځکه دا جراثیم عموما د خولې په ذریعه باندې داخلېږي. نو زما دا درخواست دی چې مسواک خو سنت دی، که د هغې په ځای ټوټ برش هم چا سره سوی استعمالوي یا ټوټ پیسټ بهتره خبره ده. د وده کېدو وخت کې، پاسېدو وخت کې ښه کوله او غرغړه کوئ. دا مسنون دي، سنتو په عمل باندې وکئ او لاسونه وینځئ. نو انشاءالله دې سره به څه نقصان به نه پیښېږي. او د زیاتو اجتماعاتو نه لږ پرهیز پکار دی او دا خو بهتره خبره ده. نو دا زما طرف نه ټولو زما دوستانو ته، زما رونو ته، څوک چې بالخصوص زمونږ بیانات اوري هغې ته دا پیغام دی عام مسلمان ته. او زیات تر استغفار ویل پکار دی. ور جمعې په خطبه کې ویلي قرآن شریف کې الله فرمایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفار وایه ډېر زیات، وسره بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا درې پیرې سار وایه او آیت الکرسی وایه. دا الله صفات دی، الله خوشحالیږي. د ټولو نه لویه خبره الله ته ژړا ده او عذاب چې راځي د انسان د ګناه د وجې نه راځي. نو رب العالمین ته ښه ژړا پکار ده او رب العالمین ته دعاګانې پکار دي، خشوع سره، خضوع سره، چې الله پاک د دې وبا نه ټول امت مسلمه محفوظ کړي، ټول امت مسلمه الله محفوظ کړي. او د ټولو مسلمانانو چې کوم بیماران دی الله د هغوی شفا نصیبه کړي. که کوم وفات دی هغې دپاره دا شهادت دی. نبی علیہ السلام فرمایي دا شهادت دی هغوی دپاره. نو دا بلک غبراهټ، افراتفری پیلاول او یرې یو بل کې پیلاول دا خبره نه ده. کم احتیاطي تدابیر چې زموږ حکومت وقت مونږ ته وایي یا مونږ ته ډاکټران صاحبان وایي هغې بالکل پابندي پکې. بهر نه چې کوم خلک راځي هغې له پکار دی چې فوراً ډاکټر ته رجوع کړي، هغې نه پس خپل کور ته ځي. دا څو خبرې مې د موقع په مناسبت عرض کړې. الله دې زموږ حفاظت وکړي، مونږ له توبې توفیق راکړي، زموږ ګناهونه دې رب العالمین معاف کړي او دا وبا دې الله د ټول امت مسلمانه لرې کړي او امت الله حفاظت وکړي.